28 اکتوبر د منګل ورځ دا او دا وخت مونږ حیدر مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال پیښور ښار کې موجود یو. زمونږ نننۍ ویډیو خاص کر د ګردو د بیمارانو دپاره ده. څنګه چې مونږ نور کله ورته ویلي دي چې په هومیوپیتي کې د هر هغه بیمارۍ علاج شته، د کوم دپاره چې تاسو ډاکټرانو دا ویلي دي علاج نشته دی، هغه علاج دلته شته دی. یا کوم ډاکټرانو درته ویلي دي چې ټول عمر به دوایانې جاري ساتئ، نه جی بالکل هم نه. تاسو به صرف څه وخته پورې دوایان استعمال کوئ، ستاسو بیماری به مکمل ختمیږي. یا هغه بیماران چې هغوی ته ډاکټرانو ویلي دي تاسو به پرهیز ټول عمر جاري ساتئ، بالکل هم نه جي. تاسو پرهیز بالکل نه کوئ، علاج به څه وخته پورې وکئ او د هغې نه بعد به ستاسو بیماري په مکمله توګه باندې ختمه شي. په تاسو کې ډېر داسې بیماران شته چې هغوی ته د ګردو د کاڼو مسله راځي، هغه د هغې دپاره لیزر وکړي، هغې دپاره اپریشن وکړي، هغې دپاره څه میډیسن استعمال کړي، او چې څو میاشتې تېرېږي د هغې نه بعد د هغې په ګردو کې بیا دوباره کاڼې وشي. تاسو کې ډېر داسې بیماران شته چې هغې ګردو دپاره یو ځل نه، دوه ځل نه، درې ځل اپریشنونه یې کړي دي، لیزر یې کړي دي، او د هغې باوجود د هغې ګردې بالکل ټیکېږي نه، ګردو باندې دردونه راځي، ګردو کې بار بار کاڼې کېږي. هومیوپیتي واحد هغه لاره ده چې په دې کې د ګردو د کاڼو علاج په مستقل توګه باندې کېږي، او یوازې د ګردو کاڼې ورکول نه، بلکې هغه علاج چې په هغې کې دوباره ګردې کله هم چې د نو کاڼې نه جوړوي. یعنې ما مخکې م ویلي دي چې کمال دا نه دی چې د ګردو نه ما کاڼې وویستل، کمال دا دی چې دغه ګرده دوباره کاڼې نه جوړوي، دغه ګرده خرابېږي نه، او بار بار چې څوک اپریشنونه کوي، بار بار لیزرې کوي. نن که چېرې زما دغه ویډیو ګوري هغه به زما دې خبرې سره اتفاق کوي چې د هغې ګردې شرنګ شوي دي، د هغې ګردې کمزوري شوي دي، د هغې په ګردو باندې بار بار دردونه را روان دي، بار بار ورکې کاڼې کېږي. لہذا خپل ځان له وخت مه ضایع کوئ، بار بار درکې کاڼې کېږي. بعضې خاندانونه وي چې هغوی په خاندان کې دا مسلې را روانې وي. هومیوپیتي واحد هغه لاره ده چې په دې کې د ګردو کاڼې هم ختمیږي، د ګردو که چېرې پړسوب دی هغه هم ټیک کېږي. که د دې نه علاوه کوم ګردو بیماران دي هغوی CRF پیشنټ دي، یعنې د کران رینل فیلور پیشنټ دي، یا هغه بیماران چې هغوی ډایلیسس کوي لګیا دي، په ډایلیسس باندې دي، هومیوپیتي کې داسې میډیسن دي چې هغه د ډایلیسس نه بچ کېدی شي. هغه خلک چې په هفته کې 2 ځل 3 ځل ډایلیسس کوي، هغه به 2 ځلو له راځي، چې 2 ځل کوي 1 ځل له به راځي، او بیا به دغه ډایلیسس هغه 2 هفتې بعد کوي، بیا به میاشت کې 1 ځل کوي، او هغه ورځ به لرې نه وي چې د هغې ګردې به بالکل نارمل وي او هغې ته به د ډایلیسس ضرورت نه راځي. نو هغه څوک چې د هغې ګردو کې بار بار کاڼې کېږي، یا اکثر خلک دا وایي چېرې زما ګردو کې کم کاڼې کېږي، نو زه که د هغې دپاره اپریشن هم وکړم نو بیا دوباره بیا وشي، نو ځان له ټایم مه ضایع کوئ. کوشش وکړئ چې خپله علاقه کې یو تکړه هومیوپیتیک ډاکټر وګورئ، د هغه نه د ګردو علاج وکړئ، انشاءالله د اپریشن ضرورت برته نه راځي.